د بونیر د ګیټوی امبیلې نه په 440 کیلومتره فاصله د نورخاته په لور د غره په سر آباد مهابن ټوریزم سپاټ د بونیر په سیاحتي مقاماتو کې یو ځانګړی حیثیت لري او همدا وجه ده چې تحصیل انتظامیه او ټیمې مندن وخت په وخت دغه سیاحتي مقام د ترقۍ او پرمختګ دپاره ګامونه پورته کوي. هم په دغه سلسله کې نن د تحصیل مندن اسسټنټ کمشنرې میډم مریم بختاور، ټیمو امین خان د ای سی پی ای او د ناظم نصیب خان فرزند راج محمد خان د ناظم ویسی ملکه خورشید باچا سره د دغه سیاحتي مقام دوره وکړه. مشرانو په دغه سیاحتي او تاریخي مقام کې د پاکستان خیبر پښتونخوا او تحصیل مندن جنډې ولګولې او هلته یې د چنار بوټي نال کړل. میډیا سره د خبرو په وخت میډم مریم بختاور ووی چې د مهابن علاقه په قدرتي ښکلا مړه سیمه ده او زمون کوشش دی چې دا علاقه د ټیمې مندن په مدد آباد کړو او دلته سیاحت له وده ورکړو. هغوی زیاته کړه چې موږ اول دلته د صفایۍ دپاره ډسبینې لګولې وې، نن مو پکې جنډې ولګولې او د چنار بوټي مو نال کړل او کوشش کوو چې دا سپاټ آباد کړو. په دې موقع ټیمو امین خان ووی چې مهابن کیمپینګ پارټس ته د تلو لویه مسله د روډ ده. موږ د ټیمې مندن د طرفه د مهابن په روډ یوه هفته کار وکړو او دا روډ مو د وړو گاډو د تلو قابل کو. هغوی ووی چې ډېر ژر به پکې موږ د اوبو مسله هم حل کړو او د کیمپینګ پارټس کولولو دپاره مو هم هلې ځلې روانې دي. د دورې په موقع ناظم ویسی ملکه سید محمد خورشید باچا د تحصیل انتظامیه او ټیمې مندن شکریه ادا کړه او وی چې تحصیل انتظامیه او ټیمې مندن د مهابن سیاحتي مقام دپاره کوششونه د ستاینې وړ دي. هغوی زیاته کړه چې د ملکانه تر مهابن پورې ټیمې په 7 کیلومتره روډ کار وکړو د تلو قابل یې کو. هغوی وایي که چېرې د ملکانه د شیري ډیم پورې دا روډ پوخ شي نو نه صرف په مقامي خلکو ته فایده میلاو شي بلکې سیاحت په هم وده وکړي. یاد دې وي چې مهابن هغه تاریخي غر دی چېرته چې د دریو ډیویژنو ملکن، مردان او هزارې 4 ضلعې بونیر، صوابۍ، تورغر او هریپور یوځای کیږي. आज की हम लोगों की एक्टिविटी जो थी यहाँ परचम कुशाई की थी। हमने पाकिस्तान का और केपी का और हमारे अपने ज़िले बुनेर का जो झंडा है यहाँ पर हमने लगाया है और तहसील मंदन का। और इसमें बेसिक थीम हमारा ये था कि जब भी लोग किसी टूरिस्ट स्पॉट पर आते हैं तो आकर तस्वीरें खिंचवाते हैं और वो यादें यहाँ से लेकर जाते हैं। तो एक बड़ी कमी सी थी यहाँ पर पाकिस्तानी झंडे की, जो कि कोई भी अच्छा और सच्चा पाकिस्तानी ढूंढता है। तो इस हवाले से हमने यहाँ पर ये इंतज़ाम किया है और इससे पहले हमने यहाँ पर 1-2 प्रोग्राम्स किए हैं जिसमें हमने दरख्त लगाए थे और डस्टबिन्स लगाई थी। आज के प्रोग्राम में भी हमने चिनार के दरख्त लगाए हैं। हम TMO साहब का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये सारी चीज़ें अरेंज की हैं और बाचा साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके अलावा तहसील चेयरमैन साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। ये सब टीम वर्क है और जिसमें हम अपने गाइड के साथ हमारे DC साहब हामिद साहब के साथ मिलकर हम ये सारे काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम इस स्पॉट को और से और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि तहसील मंदन का फेस है महाबन और हम इसी तरह से चाहेंगे कि ये स्पॉट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में मकबूल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ यहाँ पर और इस नेचर को, इस जगह को एंजॉय करें. बहुत शुक्रिया. مونږه دلته کې رالو زمونږه میډم یو لیټر کړو ډي سی ته، هغه مونږه ډي سی مونږ ته هغه انسټرکشن کړو چې تاسو د مازو د روډونو چې دي کې سلایډینګ ډیر شو د هغې د کلیر کولو لپاره مونږ هغه اپریشن سټارټ کړو. تقریبا یو میاشت او 8 ورځې وشوې. مونږ نن د مهابن ته چې کوم روډ د ملکان راغلی 7 کیلومتر روډ دی هغه زمونږه سټاپ کلیر کړو. هغه میډم چیک کو او هغه دغه اپریشیټ کو مونږه په خپل وکړو. ته بیا د هغې نه پس مونږ رالو دلته کې میډم تاسو ته دغه وکړو. مونږ دلته کې د چینارو ځکه چې دلته کې په نور کې دا ځای لږ ګرم وي او دلته د چینار ضرورت مونږ مخصوص کړو. په تیر شوي دوره کې ما او میډم راغلو نو مونږ وی چې یاره ځکه چې دلته بیا نور تیزي نو هغې مونږ وی چې یاره چینار مونږ دلته کې دغه کو نو د هغې پلانټیشن خو کو او د پاکستان پرچم چې ده نو دا پکار ده چې مونږ په هر داسې ټوریزم ایریا کې مونږ ولګو چې هغه دا زمونږ نشان دی. نو میډم دا تجویز نو هغه مونږ دا کړو پراپر د هغې ابتدا مونږ اوس وکړه. باچا صاحب او ما او میډم هغې وکړه.
نو زما د بل د دې سره سره ما ډي سي په نوټس کې هم دا راوستې وه هغه چې یاره د دې ځای دا کم سپاټ چې دي دا بند دي نو هغه وایي چې دا به زه صوبایي حکومت سره ډسکس کوم او دا به پې مونږ کولاوو او د دې سره سره دا روډ اوس مونږ ښه سیټ کړی دی نو زما خلکو ته دا دغه دی چې راشئ او د لرې لرې ځایونو نه کشمیر او مري او دغې ته چې ځئ نو دا مابند چې دی نو دا د مري نه او د کشمیر نه د هغې په شان یو سپاټ دی نو راشئ او د دې ځای نه خوندونه والئ مهرباني د میډم صاحب شکریه ادا کوم او د ټیمو صاحب شکریه ادا کوم او تحصیل مندړ چیرمین صاحب شکریه ادا کوم چې موږ له په دې سلایډینګ دپاره هغه راکړو دا ګاډي راکړو او موږ پې دا روډ صفا کړو او موږ دا پرون ثابته کړه چې موږ په دې باندې موټر راوستو سوزوکي موټر پې موږ دې سپاټ ته راوست بیا دې موږ ته را جنډې ولګولې نو دا هم د پاکستان یو حصه ده او د پاکستان موږ د میډم شکریه ادا کوو د ټیمو صاحب چې هغوی موږ ته دلته را جنډې د پاکستان او د ضلعې او د تحصیل مندڼو لګولې او روډ زموږ ډېر ښکلی شو خو موږ د ستاسو په وساطت او د میډم صاحب په وساطت ټیمو صاحب ته دا یو ریکویسټ کوو چې که اوس موږ له یو مشین راکړي او موږ دې ته دا نالۍ وکړو نو دا روډ به زموږ انشاءالله کامیاب شي نو خلک به د کالام او د ناران او د کاغان د ستړو نه خلاص شي دا یو بهترین سپاټ دی بل دا روډ زموږ لګېدل دی چې زه د میډم صاحب په نوټس کې هم راولم چې ډي صاحب سره ډسکس کړي د دې ډرینګ ډیزاین اسټیمیټ PC 1 او د وزیر اعلی صاحب سابقه وزیر اعلی صاحب محمود خان مینرز په دې پراته دي چې دا ملکار ټو وتلا شیري ډیم براستا کیمپینګ پارټ مهابند نو چې دا اوس موږ لا ټینډر ته ولګئ دی را سره مهرباني وکړي دی کوشش وکړي نن یې موږ ته په دې کې د سوري دپاره چینارونه ولګول او دا جنډې راته ولګولې نو انشاءالله چې په راروان وخت کې به دلته ډېره ښکلې د چینارونو سوری او یو ښکلا به یو مزه به نو زه د دې ډېره زیاته شکریه ادا کوم او ستا هم شکریه ادا کوم او دلته چې کوم سیلانیان راځي نو هغوی ته زه دا خبره کوم چې اوس د غټ ګاډي موږ به ورته وایو چې غټ ګاډي کې راشئ خو اوس موږ وایو چې تر څو باران نه دی شوی او دا روډ زموږ بیا نه ده خراب شوی نو تر هغې پورې تاسو په خپلو موټرو کې هم راتلی شئ ډېره مهرباني او الله پاک دې تاسو له او د دوی دا راتللې الله پاک زموږ د دې علاقې د ترقۍ د خوشحالۍ او د عزت باعث وګرځي دې لري خدای پاک ترقۍ ورکړي چې زموږ دا سپاټ د ګورنمنټ د علاج واک چارو په نوټس کې راولي او په دې کې نور هم ترقیاتي کارونه وشي